مسلمانان څومره انبیاء کرام دي الله کریم دا عظمت او تور دا چې دوی ته وحی راتله غیر نبی او غیر رسول ته وحی نصی راتله صاحب وحی انبیاء دي رسول اعظم خو وحی با دی الله کلام با دی جبرئیل امین په واسطه سره ډایرکټ په الله سره خبرې نه وي گفتگو بناوه کلام بناوه خو موسی علیہ السلام تعالی کریم دا عظمت دا شرافت دا بزرگی دا عزت ور نصیب کو چې کوه تور باندې الله کریم بغیر دی جبرئیل امین واسطه موسی علیہ السلام سره کلام وکړ او موسی علیہ السلام بلا واسطه ډایرکټ دی الله کلام په خپل وجو باندې وار ودا دا عظمت مجمنو دی موسی علیہ السلام دی نبی انکار تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض رسولانو ته جند رسولانو باندې الله فضیلت ورکړای دا ټول مقامات منو الحمدلله سنیانو تعالی داس مبارک عقیده ادا سے مبارک سینې ادا سے چلی دماغ او عقل ورکړی دي چې الله چاته چشای وری موږ انکار نه کوو نه مزړه کو بدیږي او دغه بیا ورته چې هغه یو کس راغلی او کنه پورته خپاو بیا کورواله ورته لاواله خپای تاسو یې بار بار پوښتنه کوله دوی ته پرېږده واخیر ډیر تاسو خود نه ورشوله بیا ورته چاته خو دې چې شایوار نه دی هو کنجوس صاحب کنه کورواله ته پتو چاته وای چې شایوار اوس په پیله خپای چې ولې دی ورکول لکه پښتون چې جمعات مالا ته پیسې وري به په ګورای مړې شنه وته لګیږي چې شپه غلي جمعات مالا ته پیسې وري د خپل علم او مالا خدمت پښتانه ته ډېر وزنی او وزندار ښکاري کومه روزه نه کومو پښتانه د خپل علما جمعات امامانو خدمت شروع کړي ان شاء الله کامیابی ان شاء الله فلا چا ډېر لوی کامیابی ورته وایي دنیا او د دین دواړو جمعتونه به مابادي ان شاء الله کې دې به محفوظي بهرحال کورواله ورته چاته خو دې چې شایوار نه دی او تعالی نه ما نه دی ور بل سړی ورکول ما خالی ولید ورکاوه بل سخاوت بل سړی کا صدقه بل کا ولا پیسې بل ور ما خالی ولې د طبيعت ما خراب دي چې دماغ خراب دي چې ور کوي دا رنګ ورونو ور کوي الله ا دماغ د تاسو تر برو خراب دي چې دا ولې ور کوي خدای ور کوي خدای خپل خزانه دي خدای خالق تا مالک تا چې چاته چې شای خوشي چاته نبوت ورکو چاته رسالت ورکو چاته ولایت ورکو چاته کرامات ورکو چاته معجزات ورکو چاته حسن ظاهری ورکو چاته حسن باطنی ورکو چاته دنیا درجه ورکړي چاته دینی درجه ورکړي چاته علم ظاهر ورکو چاته علم باطن ورکو دو زړونه پتان دي سوجي خو الحمدلله سونیان د خدای عطا انکار نه کوي خدای چې پچا چوره مهرباني کړي هغه مهرباني مطابق مقام باندې تصریح نعره تکبیر نعره رسالت نعره حیدری علماء اهل سنت او ځکه خو چې اعلی حضرت امام اهل سنت رحمت الله علیه مکه ته لاړ حج ته مکه عالمانو 50 سوالونه اور مخته کړی دل میں غیب متعلق او اعلی حضرت 140 کتابوں کو حوالے سره 300 صفحات عربی زبې چې یو کتاب نو اور سره ټول کتاب خپل ذهن اور تولی کو وہ پښتنو امام کندهار او دل وجه مستقل بریلیان وایي 140 کتابوں په حوالے سره کتاب ولیکي یو کتاب نست اور سره 33 علماء د مکه مدینه دستخطونه په باندې وکړو ا د مکه گورنر ته چوشکارا کړو تعالی الله یوتی و هؤلاء یمنعون ورته خدای ورکوي او بیان منی کوي دل کوم چې پیدا شو بالکل غلط دی دا تحقیق صحیح دی نعره تکبیر نعره رسالت عید میلاد النبی نو موسی علیہ السلام عظمت خدای ورته خدای بغیر د واسطې گفتگو سره وکړه موږ زړه ولې پتان کو چې دا مقام ولې ورته ملاو سو موږ معلوم چې دا الله کریم د کلم الله موسی تکلیما موسی کلیم الله منو د کلیم الله کومه درجه ده امنو خو دومره قدر وایو اے مسلمانا موسی علیہ السلام کو کوه دور دی الله کلام ورودو خدا سے نو چې و طرف ته کلام هم ورودو او سره د ذات باری تعالی دیدار هم کاو دا سے نو چې خدای لیدو هم او خدای سره خبره هم کوله نه خبره خدای سره کړی دي خدای کلام یې اوریدلای دا خو الله ذات دیدار نه دا کړای اے مسلمانا کوم نبی چې لا مکان باندې د الله ذات سره خبره هم کوله الله ذات مخامخ قتل هم بل چوک نه دا دیتا مانلی الله خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ
صبر سو لو